کتونکو دا مخال زمونږ سره پخواني د تحصیل ناظم یحیی جان مومند موجود دی. هغوی سره به خبرې اترې کوو. د هغوی سیلاب نه دی راغلی خو بارانونه شوي دي. پېښور ډوب، چارسده ډوبه، نکاسۍ، صورت خال، دې هر څه ته په کوم نظر ګوري او بیا هم چې د دوی نه واورې نو د دوی چې کوم لیډر دی د هغې نه موږ زیات کارونه کړي شرفا خان نه. نو څه په وایې ناظم صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بیا خالد خان به ستاسو شکریا ادا کوم. داسې ده چې هر سړی یو کوشش کوي. موږ دا نه وایو چې یاره د مینې به کوشش نه کړی، خو نه د تجربه شته نه خپله پارټۍ کې هغه اثر رسوخ شته چې یاره دا یو پراجیکټ راوړي. دلته که موږ وګورو لکه که دا وایي چې یاره موږ لکه موازنه کوي آفتاب احمد خان شیرپاو سره موازنه کوي، نو هغه داسې ده چې یاره هغه خو د دې ټولو پښتنو یو لیډر و او هغه چې کوم دی سوچ د هغه چې و چې یاره د پښتنو له روزګار ورکړم. نو دې خاصه که زه صرف دوه نه ویم چې یاره د هغه په امنیتوب کې چې کوم کارونه شي هغه د چیف منسټر هغه وخت پکې زه لر کړم هغه حالاتو هغه به لر کړو. موږ به دې له راشو. نو په دغې نه مخکې که موږ وګورو نو په غونډه صوبه کې یو د پاسپورټ دفتر و، داسې و په ضلع کې صرف د نادره دفتر و. د چې شیرپاو خان کله منسټر شو نو د هغه پاسپورټ چې کوم دی هغه په بیل ډسټرکټ کې هغه دفتر هغه قایم کړي، هغې کې خلکو ته روزګارونه میلاو شو. داسې په ورکوټو بازارونو کې د نادر افیس قایم شو، هغې ته خلکو ته روزګارونه میلاو شو. داسې که زه دا ووایم چې دې تاسو یو موازنه وکړئ چې دغه ټیم نه مخکې په ټول اسلام آباد کې څونه پښتانه په روزګار وو او د هغه په ټینیور کې څونه پښتانه په روزګار دي. که ته د اسلام آباد هر یو دفتر ته لاړ شي نو هلته به تا ته یو پښتون چې کوم دی هغه په نظر راځي چې په یوه خمه کرسۍ باندې به ناست دي. نو هغه د پښتنو له د کارونو سره روزګارونه ورکړي. داسې که موږ تاسو د سیلاب خبره وکړله نو چې هغې له موږ راشو نو زه به دونه ویم چې زموږ سکندر حیات خان شیرپاو ته لږ وخت کې څه منسټري میلاو شو. دغې کې که موږ وګورو په 2010 کې سیلاب راغلی و، څومره تباهي کړې وه، څومره پښتانه چې کوم دی د دوی کورونه وران شوي وو، دا حیادار خلک سرتوره شوي وو. بیا هغوی چې کوم دی هغوی خپل سوچ لرو نو هغه دونه او داسې منصوبه راوړه چې دا پوښتې وکړي. بیا چې 2022 کې کوم سیلاب راغلی تاسو منیټر کوو او دا دغه به مو چېرې دومره اوبه را روانې دي. دلته ډېر زیات خوف او هراس هم و چېرې دا د هغې نه ډېرې اوبه را روانې دي، خو هغې کې د زري عمره نقصان داسې ونه شو ځکه چې هغوی هغه تحفظ ورکړی و، د ارګونو روپو پراجیکټ یې راوړی و. نو دا څیزونه دي دلته چې که موږ دې خوا ته وګورو اوس عجیبه خبره ده په دې موږ نه پوهېږو چې یاره MNA او MPA هغه هم ګوري یاره ما وایي سولر سیسټم ولګو. دا خو د ناظمانو کونسلرانو کار و، موږ به کول په دې باندې دې شیزونو له به څوک راتلم نه. د دوی صرف ټوله غټه کارکردګي چې څه شی چې کوم دی که یو کویل وسوځېږي دوی پرې 3 کویلو پیسې والي په هغې باندې یو بورډ ولګوي. دغسې نور چې کوم دی موږ دا نه وایو، موږ ته اوس هم وایو چې اوس هم یو ټایم شته د خلکو تا له 2 فیرې ووټ درکړه ته دې ځای نه MNA منتخب کړي. په کار ده چې ته د خپلې یو غټ پراجیکټ راوړي دغه له راوړي چې د هغې ته غزاله وکړي، خلکو ته د ملي مشر په دغه کې ووټ درکړو. په دې خیال یې درکړه د خلکو به دا توقع چې یاره کیدی شي دا نور هم څه دغه وکړي د هغې نه سیوا څه وکړي. نو موږ ته یې دا دغه کوو چې یاره د دې بیاناتو په ځای باندې چې یاره مثلا دا دی چې یاره ته د خپل قد کاټ نه بل کس سره موازنه کې نو د دې په نسبت باندې لکه لاړ شه او یو لوی پراجیکټ راوړه چې خلک ووایي چې یاره ما دا شیزه راوړ. نو دغه دی ورته زموږ او انشاءالله چې کوم حالات دي په دې باندې خلک پوهېږي. ملي مشر چې کوم دی دا که ته وګورې په دې خپله پارټۍ کې د هغوی چې کوم دی MPA هم وایي چې یاره نو د دوی دا بیان چې کوم دی یا هغه سره موازنه کول دا چې کوم دی دا لکه ناممکنه ده، لکه د هغه ډېر زیات لویه وسیع تجربه ده او هغه چې کوم دی د پښتنو دپاره هغه خپله پارټي قربانه کړې وه چې یاره د دې دغه دپاره زه یو جامع جدوجہد وکړم. صحیح. خو هسې 14 کالو کارکردګۍ ته وګورې په صوبه کې دا اوس د نکاسۍ د صورت خال هغه BRT جوړه شوې ده ټول پېښور ډوب نو څه وایې؟ داسې ده چې په دې 14 کاله کې خو دوی خو وایي خو چې کله لکه مثلا یو معمولي باران راغلی نو هغه ټوله کارکردګي چې کومه ده هغه مخامخ شو. د هغې وجه دا ده چې دوی سره منصوبه بندي نشته چېرې کوم یو شیز دی کوم یو مین شیز کول غواړي دوی د هغې په ځای باندې معمولي کار له هغه توجه ورکړي، بنیادي کارونه یې پرېښي دي. په دې 14 کالو کې
داسې یو قسم شیز لکه موږ چې کوم بنیادي شیزونه دي کوم په ایډوکیشن کې چې کوم دي نو په دوی په سکولونه څه کې دوی پکې یو کامره قدر ته جوړه نه کړه دوی د هیلت په مد کې هېڅ نوی څه نه هسپتال جوړ کړو په 14 کاله کې نه چې کوم دی هغه چې کوم تیار هسپتالونه نه هغه اپګریډ کړه دوی صرف او صرف په دې 14 کالو کې چې کوم دی بس دغه د تبدیلۍ په نوم باندې ووټ غوښتي وو دې د لخوا په رهایي باندې غوښتي وو او دې لحاظ څخه که موږ وګورو لکه نه دوی د عوامو چې دوی نه کومه توقع وه نو هغې باندې دوی پوره نه شو همدغه وجه ده چې کوم پویه ورکران دي که نه هغوی په دې باندې اوس ډېر د خفګان اظهار کوي ځینې خلک په کور ناست دي هغه سیاسي طور اکټیویټیز یې پرېښي چې دوی په هغه هر شیز کې ناکامه شو بل دا د داسې د صوبه داسې حالات کې روانه ده چې هغه خپل امپیاګان دي هغه پکې خفه دي ځکه چې هغې چیف منسټر چې کوم راوستو نو هغه هم چې کوم دی یو ناتجربه کار کس یې راوسته کېنو د هغې نه تجربه کار خلک وو هغه ناست وو هغوی ته هغه میلاو نه شو داسې ده چې داسې په انتظامي لحاظ سره وګوري نو هغه لحاظ سره هم هغه ګډ ګورننس چې څه ته وایي که نه نو هغې کې هم هغوی ناکامه شول داسې په امن و امان لحاظ سره هم نو دا چې زما په خیال دا 14 کاله چې دا صوبه چې کومه ده دې کوم نقصان وشو نو دې ازاله زما په خیال په راتلونکي په 20 کاله کې به مو نشي ناظم صاحب تجربه هم د سیاسي ډیره ده ورکوټ یې شوې غټ شوې پکې زاړه شوې پکې مولانا فضل الرحمن صاحب چې شهیدانو پسې کمې خبرې کوي نو دې ته په کوم نظر ګورئ چې دلته کې بیانیه ختمه شي نو موږ به انټي اسټابلیشمنټ شروع کړو یاره دا خو بالکل موږ دا وایو چې یاره داسې د مولانا صاحبو نه دا توقع نو د هغې باندې ډېر زیات شاک خلکو ته میلاو شو لکه چې هغوی نه دا داسې یو قسم د بیان زما په خیال د چا داسې څه اکسپیکټیشن نه و چې یاره مولانا صاحب هم سیاسي لحاظ سره داسې یو شارټکټ دپاره یا د خلکو د توجه د حاصلولو دپاره داسې یو بیان وکړي چې یاره دې ته وشي دې سره صرف دا ده چې دا بیان صرف په داسې دغه کې چې دا پاکستان دی دا زمونږ ملک دی او نن سبا چې د پاکستان کوم ایمیج دی خصوصي زمونږ د آرمي چیف د وجې نه نو په دې غونډه دنیا کې دی او د دې عوامو مسمینه ده ټیک ته چې د هغه دې لحاظ سره به څه خلک چې کوم هغوی چې کوم دی د پاکستان مخالف خلکو باندې به ښه لګېدلی خو چې کوم دی دا په محب وطن خلکو باندې د هغه دا بیان چې کومه دی نو دا ډېر زیات هغوی ته ډېر زیات صدمه په دې باندې رسېدلې ده او بیا خصوصا هغه د شهیدانو چې کوم کور ته شهید راغلی دی پوه شوې د هغوی په خاندان باندې چې کوم دی ډېر غلط اثر دی کړی دی او د هغې ټوله نه غټه وجه دا و ډېر خلک دا خبرې کوي خو د مولانا صاحب چې د کومې پایې سیاستدان دی او چې کوم اکسپیکټیشن د هغه نه کېده چې کوم توقعات د خلکو نو د هغې په هغې باندې ډېر زیات نقصان وشو ډېر لګیا دي د ملک خلاف ډېر خلک خبرې کوي د شهیدانو خلاف هم خبرې کوي د آرمي خلاف هم خبرې کوي او د خو هغه خلک هغه پیژني خو مولانا صاحب خو زمونږ په خیال لکه نه دا داسې معتدل سیاستدان و چې د هغه نه دا توقع نه وه